الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. او ګرانو کتونکو تاسو ته به اندازه وي چې دا وخت زه په مردان کوم چې زموږ د خیبر پښتونخوا د پیښور نه وروستو لوی ښار دی، زه په مردان کې ولاړ یم. د مردان کالج چوک چې ورته ویل کېږي، زه په هغه کالج چوک کې ولاړ یم. وروستو تاسو ته دغه مانومنټ هم ښکاري او د مردان د سیاست په هکله، د مردان کې چې دا وخت کم انتخابي هلې ځلې روانې دي، د هغې په هکله به موږ نن د دې مردان د اوسیدونکو سره هم خبرې کوو، د دې مردان د سیاسي مشرانو سره به هم خبرې کوو، او د مردان دا وخت زموږ د مشرق ورځپاڼې او د مشرق ټلویزیون زموږ سینیر همکار، سینیر صحافي او تجزیه کار مسرت تاسیس صاحب موږ سره دی، د هغې سره به هم موږ خبرې کوو. ګرانو کتونکو تاسو ته به اندازه وي چې مردان دا په سیاسي لحاظ سره ډېر زیات اهمیت هم لري او شهرت هم لري. د مردان خپل یو سیاسي تاریخ دی او که موږ وګورو نو مردان ښار کې دې ته د حکمرانانو ښار په یو وخت کې ویل کېده، او دغه ښار یا د دغه علاقې چې کوم سیاسي اهمیت دی د هغې د دې نه هم اندازه کېږي چې وخت په وخت د دې ځای منتخب خلک هغه په صوبایي حکومت کې، په وفاقي حکومت کې په ډېرو اهمو چوکو باندې پاتې دي. خو د دې هر څه باوجود نن هم مردان کې مسایل شته، نن هم د مردان اولس ته مشکلات شته، نن هم د مردان اولس هغه د ستونزو سره مخ دی. را روان الیکشن دپاره مختلفو سیاسي جماعتونو خپل امیدواران هغه مخ ته راوړلي دي. که موږ وګورو د تېرو 15 کالو په سیاسي تاریخ باندې که موږ نظر واچو، په کال 2002 کې چې کوم الیکشن شو نو موږ دا ویلی شو چې متحده مجلس عمل دلته کلین سویپ وکړو او د یو سیټ نه علاوه نور تقریبا چې څومره نشستونو د صوبایي اسمبلی یا د قومي اسمبلی نه هغه متحده مجلس عمل وګټل. 15 کاله حکومت شو، بیا د هغې نه وروسته چې په کال 2008 کې کوم الیکشن شو بیا عوامي نیشنل پارټۍ د دلته نه ګڼ شمېر سیټونه هغه وګټل. بیا 15 کاله عوامي نیشنل پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټۍ په دې صوبه کې حکومت وکړو او په دغه حکومت کې وزیر اعلی د هغه تعلق د مردان سره او امیر حیدرخان هوتي صاحب. دغه شان د هغې نه وروسته چې کله بیا په کال 2014 کې حکومت راغی او الیکشن وشو نو دلته پاکستان تحریک انصاف ډېر سیټونه وګټل. د دې مردان سره تعلق لرونکي شخصیت هغه قومي اسمبلی ته هم لاړل، صوبایي اسمبلی ته هم لاړل. هغې اوس د دې تېرو 15 کالو تجزیه که موږ کوو او بیا د دغې تجزیې په رڼا کې که موږ را روان د 25 جولای چې کوم الیکشن دی د هغې په هکله خبرې اترې به کوو. موږ به د اولس سره هم خبرې کوو، څنګه چې وړاندې موږ ووایي موږ به د سیاسي مشرانو سره هم خبرې کوو. خو دا وخت مسرت تاسیس صاحب موږ سره ولاړ دی او اسیس صاحب تاسو ته هرکلی وایم، ډېره مننه تاسو موږ ته وخت راکړه. اسیس صاحب د مردان سیاسي اهمیت دا خو مسلمه دی، خو لږ که تاسو د دغه سیاسي تاریخي پس منظر تاسو زموږ کتونکو ته لږ ووایئ. زما په خیال لږ سیناریو به واضح کاشف صاحب ډېره مهرباني. زه مردان ته تاسو راتګ باندې تاسو ته په خیرالي او هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته علم دی مردان تاسو په ذکر وکړو چې دا په صوبه کې یو ځانګړی حیثیت لري، صوبې په سیاست کې، د صوبې په معیشت کې د دې یو لوی او اهم کردار دی. کومې پورې چې د دې د سیاسي اهمیت خبره ده نو موږ دلته ګورو چې په 1970 کې کوم الیکشن شو، په 1970 په الیکشن کې پیپلز پارټۍ چې په ټول ملک کې د هغې حکومت بیا جوړ شو نو پیپل پارټۍ دې ځای نه د صوبې نه یو د قومي اسمبلی نشست ګټلو هغه مردان نه د پوره صوبې نه چې پاکستان پیپلز پارټۍ په هغه وخت کې د قومي اسمبلی کوم سیټ ګټلی و د مردان نه. دغه شان هغې په صوبایي اسمبلی کې 2 نشستونه ګټلي، یو زموږ د صوبې چې کوم سابقه سپیکر و حنیف خان مرحوم چې د پیپل پارټۍ اوس کوم صوبایي صدر دی همایون خان د دوی والد صاحب و، او دویم د مردان نه عبدالصمد خان تورو. دا 2 سیټونه چې کوم دی پیپل پارټۍ ګټلو. په هغه زمانه کې دا صورتحال و. د هغې نه پس موږ بیا ګورو چې بیا په 1985 کې غیر جماعتي الیکشن وشو، 77 هغې نه مخکې 77 الیکشن وشو، متنازع الیکشن و. 85 کې غیر جماعتي شو، بیا په 88 کې چې کله بېنظیر بټو د وطن ته واپس دوباره راغله دلته چې کوم الیکشن شو په هغې کې پیپل پارټۍ ډېر زیات سکور وکړو او 15 چې کوم دی د صوبایي اسمبلی سیټونه هغې ګټو. بیا موږ 90 ته راځو نو چې 90 کې موږ وګورو بیا دلته آی جی آی او این پی او دا چې کوم الاینس شو د این پی او د مسلم لیگ او هغه زمانه کې د آی جی آی ویله نو هغې دلته چې کوم دی په دې صوبه کې حکومت جوړ شو. هغه وزیر اعلی چې هغې په نتیجه کې کوم راغی نو هغه د هغه تعلق چې کوم دی د مردان نه میر افضل خان مرحوم او د هغه بیا دغه الیکشن نه مخکې 88 موږ خبره کوله نو په 88 کې چې کوم کیرټیکر چیف منسټر راغی
د هغه تعلق هم د مردان سره جنرال فضل حق مرحوم جنرال فضل حق صاحب په مارشل الله دور کې گورنر هم گورنر هم د هغې نه پس بیا چې کوم کیرټیکر هغه جوړ شو پای کې هغه چیف منسټر و بیا په 90s کې ما ذکر وکړو چې رغو د امیر افضل خان مرحوم دغه شان بیا په 93 کې چې کوم رغو شو پای کې د پیپل پارټۍ دلته خاطرخوا نتایج مخې ته راغلل او تاسو په خپل لاک هم ذکر وکړو په یو زمانه کې دا به په مردان ته به مینی لړکانه بالکل ما دا سوال ذهن کې و چې اسی صاحب دې ته به مینی لړکانه وي او د دې مردان حلقې دا به د پیپلز پارټۍ د امیدوارانو لپاره محفوظ حلقې تصور کېدی خو نن هغه صورتحال نن هغه صورتحال نه 97 الیکشن موږ بیا ګورو هغې کې مسلم لیګ او ان پی په منځ کې چې کوم دی الائنس او اتحاد دلته چې کوم دی د هغې نمایندګي بھرپور نمایندګي راغله بیا بریک پکې راغی او بریک نه پس چې کوم 2002 الیکشن شو تاسو په خپل انټرو کې ذکر وکړو چې هغې کې متحده مجلس عمل د یو سیټ نه علاوه باقي واړه سیټونه د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی درې واړه نشستونه چې کوم دي نو هغې وګټل بیا موږ د 2008 الیکشن ګورو 2008 کې بیا ان پي دلته نه درې د صوبایي اسمبلی نشستونه وګټل چې په هغې کې زموږ د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی هم شامل او بیا د دې نه یو سینیئر منسټر چې کوم د صوبې و رحیمداد خان هغه تعلق پیپل پارټۍ سره خو د صوبې سینیئر منسټر مردان د هغه زمانه کې بھرپور نمایندګي په دې لحاظ سره ملو شو یو خو سینیئر منسټر بل خو چې کوم دی چیف منسټر په هغه دور کې په مردان کې ډېر زیات ترقیاتي کارونه موږ ګورو چې هغه اسی صاحب که موږ ماضي کې وګورو اهم شخصیات لکه د پیپلز پارټۍ د دور خبره که موږ کوو نو عبدالاکبر خان الله دې وبخي سپیکر ډیپټي سپیکر وزیر هغه پاتې د دې ځای کرنل عبدالغفور خان مرحوم گورنر پاتې و وفاقي وزیر ریلوے پاتې و جنرال سید غواس گورنر پاتې و دغه شان اعظم خان ہوتی صاحب مرحوم هغه فیډرل منسټر پاتې و محمد علي خان ہوتی صاحب پاتې دی یا حاجي یعقوب خان صاحب پاتې دی دا دومره شخصیات نو بیا په ځای باندې دی ښار ته د حکمرانانو ښار ویل کېده بالکل دا حکمرانانو ښار و انشاءالله داسې ښکاري چې دا به بیا هم د حکمرانانو ښار ځکه چې موږ ګورو په تیر ذکر موږ د 2008 پورې وکړو د 2013 کې چې کوم الیکشن وشو د هغې په نتیجه کې دلته پی ټي آی 15 نشستونه د صوبایي اسمبلی وګټل او دغه شان 2 نشستونه چې کوم دي نو هغې د قومي اسمبلی وګټل او په صوبایي اسمبلی کې چې کوم نشست ګټلو بیا وروسته کابینه دلته جوړه شوه د مردان نه تعلق لرونکي د پی ټي آی مرکزي اکومډیشن جنرال سیکرټري عاطف خان صاحب هغه په کابینه کې چې کوم دی د صوبایي وزیر تعلیم په حیث باندې شامل شو بیا وروسته هغې ته د پاور او هغه چې کوم دی نو انرژي او پاور هغه هم حواله شو بلکې زه به دا ووایم چې په عاطف خان د خپل یو خپل سیاسي جماعت کې په خپل پارټۍ کې اته ډېر زیات اهمیت حاصلو د پارټۍ د مشر عمران خان صاحب سره د هغه ډېر قربت او ډېر انفلوئنشل شخصیت او بلکې هغه دغه تیر دور کې به دا ویل کېدی چې ډیپټي چیف منسټر دی او اوس چې کوم رغه کېږي داسې ښکاري چې اسی صاحب دا خو یو تاریخ تاسو موږ ته بیان کړ دا وخت د مردان حلقې څومره دي قومي او صوبایي اسمبلی او د مردان آبادي څومره ده ووټر دلته څومره دي د مردان آبادي تقریبا 24 لاک ده او تقریبا 13,40,000 دلته چې کوم دی په ټول ډسټرکټ کې ووټران دي 8 د صوبایي اسمبلی حلقې دي 3 د قومي اسمبلی حلقې دي او په دې ټولو حلقو باندې ډېر د کانټېدار مقابلې توقع کېږي دلته 3 غټ سیاسي قوتونه د الیکشن کې چې اوسه پورې کوم صورتحال د مخې ته راغلي دي یو پی ټي آی ده بل ان پی ده او بل ایم ایم ای ده داسې ښکاري چې په مختلف نشستونو باندې به د دې 3 واړو جماعتونو یو بل سره مقابلې په مختلف ځایونو کې د مختلف پارټو اهم شخصیات هم یو بل ته مد مقابله کاشف خان ذکر تاسو کو حیدر خان اغي چې کوم قومي اسمبلی نشست په هغې مد مقابله دې کې په مردان کې 4 شخصیات داسې دي چې هغې قومي او صوبایي اسمبلی دواړو نشستونو باندې حصه اخلي په هغې کې امیر حیدر خان ہوتي په هغې کې خواجه محمد خان ہوتي په هغې کې عاطف خان او د مسلم لیگ چې کوم ضلعي جنرال سیکرټري دی جمشید مومن دا 4 شخصیات داسې دي چې دوی په قومي باندې هم او په صوبایي باندې هم بیا دې دلچسپه خبره دا ده چې کوم عاطف خان دی نو هغه په صوبایي سیټ باندې د خواجه محمد خان ہوتي مقابله به کوي او په قومي سیټ باندې به هغه حیدر ہوتي ته په مقابله کې د هغې مقابله د ډېر دلچسپه او ډېر څه د اپسیټ توقع کېدی شي بالکل دا الیکشن دی د الیکشن حوالې سره په دې سټیج باندې هېڅ قسمه څه پیشنګویي نشي کېدی ما تاسو ته ذکر وکړو چې په مختلفو حلقو کې د مختلف جماعتونو مضبوط پاکټ د مردان ولس ډېر سیاسي لحاظ سره ډېر بیداره دی جی بالکل د مردان خلک ډېر زیات سیاسي لحاظ سره ډېر زیات بیداره دي هوښیاره دي د هغې په حالاتو باندې نظر دی او موږ دلته ګورو چې څنګه د صوبې د نورو خلکو مزاج دی دغه شان هغه هواګانې دې طرف ته هم راځي او په دې صوبې چې څنګه تاسو علم دی زموږ تاریخ دی چې موږ هر ځل چې کوم دی نوي خلک راکوو
نو دې ځله پی ټي آی دعوه کړې ده چې هغوی به د صوبې تاریخ بدلوي ګورو به چې اوس د صوبې تاریخ بدلېږي او که نه زموږ زاړه روایت برقرار ګرانو کتونکو خبرې اترې د مشرق صاحب تاسو اورئ د تاریخي لحاظ سره هم د دې ځای سیاسي لحاظ سره هم د دې ځای سماجي لحاظ سره هم اوس په وړاندې موږ ځو د دې ځای د دغه سیاسي مشرانو سره به هم خبرې کوو خو د مردان د اوسیدونکو سره د ووټرانو سره د عام وګړو سره به موږ خبرې کوو چې هغوی په دې هکله باندې څه وایي تاسو به موږ سره هیڅ ویلکم بیک ګرانو کتونکو بریک باندې د تلو نه وړاندې موږ د مردان سینیر صحافي او تجزیه کار د مشرق ټي وي او د مشرق کورسپانډ زموږ همکار مشرق صاحب سره د مردان په سیاست د مردان په سیاسي تاریخ او د دې ځای د سیاسي جماعتونو په سټرکچر باندې خبرې وکړې او یقینا تاسو ته به اندازه شوي چې د مردان ولس موږ په تیرو 15 کالو کې ډېر وروسته نه ځو خو په تیرو 15 کالو کې تقریبا هر سیاسي جماعت ته موقع ورکړه دلته متحده مجلس عمل په شکل کې دینی جماعتونو ته موقع ورکړه دلته کې عوامي نیشنل پارټۍ ته موقع ورکړه دلته تحریک انصاف ته موقع ورکړه بیا په ماضي کې که موږ ځو نو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ پاتې دی بلکې په یو وخت کې به دې مردان ته مني لاړکانه وي اوس د دغې ارڅه باوجود خلک خپله رای وخت په وخت بدلی مسایل هم هغه شان شته د اوبو مسایل شته د لارو د کوڅو مسایل شته د سړکونو مسایل شته مختلف قسم د تعلیم په شعبه کې د صحت په شعبه کې د سکیورټي په شعبه کې یعنی اوس تاسو وګورئ چې نن لږه دا وخت موږ په مردان کې ولاړ یو نو دلته کې فایرنګ وشو په ډک بازار کې سړی وویشتی شو 13 ورځ په هسپتال کې په مردان میډیکل کمپلیکس کې ډزې وشوې 2 کسان وویشتلی شو نو دغه خو د سکیورټي صورتحال دی خو اوس را روان الیکشن دپاره بیا ټولو سیاسي جماعتونه هغه په میدان کې دي او موږ به ځو موږ به د عام ولس خبرې کوو د تاجرانو سره به خبرې کوو د عامو اوسیدونکو سره به هم خبرې کوو چې هغوی څه ګڼي دا ټولې تجربې چې هغوی وکړې نو اوس دا وخت صورتحال دی خو موږ سره دا وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما او د مردان د یو صوبایي اسمبلی د نشست نه د تحریک انصاف امیدوار ظاهرشاه تورو صاحب ولاړ دی او ظاهرشاه تورو صاحب سره به خبرې کوو چې تیر 15 کاله خو تحریک انصاف حکومت وکړو د هغې نه وړاندې هم یوې پارټۍ حکومت کړی دی اوس د راتلونکي وخت لپاره پاکستان تحریک انصاف بیا څه ویژن لري او ظاهرشاه تورو صاحب په خپله د مردان د دغې حلقې د خلکو لپاره څه ویژن لري السلام علیکم وعلیکم السلام ظاهرشاه صاحب ډېره مننه کوو تاسو موږ ته وخت راکړ ستاسو انتخابي مهم هم روان دی خو څه ګڼئ تاسو 15 کاله خو تحریک انصاف حکومت وکړو د دغې نه وړاندې هم یو سیاسي جماعت حکومت کړی دی څه ویژن لرئ د راتلونکي 15 کالو دپاره څه ویژن لرئ ډیره مهرباني زه د مشرق ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی دا قسمه پروګرامونه کوي صورت اوس تاسو ته پته ده چې پاکستان تحریک انصاف یو پروګرام سره یو منشور سره 15 شپږ خبرې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی بنیادي طور کړي دي هغه په تعلیم کې د بدلون خبره کوي تعلیمي نظام کې او 15 کاله ماشاءالله په هغې باندې مکمل ډیر زیات عمل درآمد شوی دی او انسټیټیوشنل ریفارمز پکې بنیادي طور شوي دي سیکنډلی زه به ډېر تفصیلي کې نه ځم سیکنډلی بیا داسې دی چې هغې خبره د صحت کوي په صحت کې هم ډیر زیات چینجز راغلي دي او ډېرې خبرې داسې راغلي دي چې هغه اوسه پورې دا سر ته نه دي رسېدلي خو کافي حده پورې ریفارمز ډیر زیات شوي دي درېیمه خبره هغه د کرپشن نه پاک معاشرې خبره کوي په دې سلسله کې هم مختلف مثالونه هر وخت خلک ورکوي هغه هم تاسو ته معلومه ده چې په هغې کې هم ډېر زیات اقدامات شوي دي بیسیکلي انسټیټیوشنل ریفارمز په څیزونو کې شوي دي کوم چې ډېر بنیادي یو څیز دی او هغه ډېر ضروري څیز و چې بنیاد نه یو څیز ته هغې کرانه ولې تبدیلي نو بیا هغه تبدیلیانې چې کوم هغه صرف لپ سروس وي څلورمه خبره هغې د انصاف کوي تاسو وکته چې د انصاف په حواله هم پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی ډېر اقدامات کړي دي زه که تفصیل کې ځم نو بیا به د وخت ډېر زیات لګي که تاسو ما نه چېرته تپوس وکړئ ظاهرشاه صاحب تاسو د تعلیمي د اصلاحاتو خبره وکړه نو اوس هم تاسو وګورئ په ټولو صوبه کې دا دي اوس څه ریزلټونه نن را روان دي څه 13 ورځ راله څه د هغې نه وړاندې ورځ راله د میټرک چې کوم ریزلټونه راځي هغه ډېر زیات مایوس کوونکي او په خصوصي توګه د سرکاري سکولونو دغه حال دی چې د هغې ریزلټ ډېر خراب راځي د هسپتالونو خبره که موږ کوو اوس هم که هسپتال ته موږ لاړ شو نو حالت خراب دی خلکو ته مسایل شته نو دا خو هغه که موږ ورته وګورو سطحي غونډه کې اقدامات دي هغه بدلون چې کوم ناره لګېدلې وه هغه بدلون چېرته دی داسې دی چې ډېر دلچسپ کوېسچن تاسو زما نه وکړه
د اصل کې بدلون ته خلک د بدلون په نظر باندې نه ګوري. دا تاسو چې څه وایئ موږ د دې بدلون خبره اړو کوو نه. او عمران خان صاحب چې څومره ډیپ ډاون دیسیس ته کتلي دي هغه ګوره هغه شروع د دې ځای نه کوي. هغه د مور د جولې نه پس د ماشوم چې کوم د 5 کالو شي هغه د هغه ځای نه د بدلون دپاره خبره کوي. ظاهرشاه صاحب مونږ خو ونه کته چې یو MP خپل بچی راوستی په دغه سرکاري سکول کې اچولي، یو وزیر صاحب خپل بچی راوستی په دغه سرکاري سکول کې داخل کړي، یو وزیر صاحب MPA صاحب د تحریک انصاف یو غټ راهنما خپل مریض راوستی او په مردان میډیکل کمپلیکس کې یا په دغه ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال کې داخل کړي. بیا څنګه بدلون؟ دغه خو اصل سوال دی چې په پاکستان کې خلک چې دغه تاسو سطحي خبره تاسو په خپله وکړه او دا هغه سطحي اقدامات دي که MPA راوستې د ډرامو کې او خپل زوی داخل کړي داسې نه. په سکول کې به 2 کمرې وي، په سکول کې 4 او 5 کلاسونه او په هغې کې لګېدل او په یو کمره کې به 2 کلاسونه او په 2 کلاسونو ته به 2 استادانو په یو وخت سبق کولو. تاسو نه زه دا تپوس کوم، تاسو ماته دا ووایئ چې یو کمره تاسو دلته ماته مایک نیولی دلته کې بل سړی په مایک خبره کوي. هغه ماشوم به سبق څنګه زده کوي چې په یو کمره کې 2 کلاس وي او 2 استادان ورته به یک وخت سبق ښیي. عمران خان لومبنی بنیادي انسټیټیوشنل ریفارم چې وکړه وایي چې په یو دغه کې به 2 کمره یو کلاس 2 کلاس او په یو کمره کې نه لګي. ظاهرشاه صاحب تاسو الیکشن کوئ د یو صوبایي حلقې نه او که موږ وګورو په هغې کې د ښار علاقه هم ده او کلیواله علاقه پکې هم ده او د ډېر وخت نه تاسو په سیاسي میدان کې سرګرم یې. د یو سیاسي کارکن په حیثیت باندې د دغه حلقې یا د دغه ښار د یو اوسېدونکي په حیثیت باندې تاسو څه ګڼئ چې ستاسو د دې حلقې د دې غټ مسایل څه دي؟ ګوره جي د اربن علاقې خپل مسایل دي او د سیمې اربن خپل مسایل دي او د رورل خپل مسایل دي. زمونږ چې دا کومه کنسټیچوینسي ده نو لکیلی زه په مسایلو باندې راځم. ګوره دلته یو کلین ډرینکینګ واټر ډېره غټه بالکل ظاهرشاه صاحب زما په خیال باندې دا وخت کې ټولې دنیا ته او بیا پاکستان ته او بیا زموږ خیبر پښتونخوا ته د صفا اوبو دا ډېره لوی یو ایشو هغه دا زه دا ګڼم چې که زموږ سیاسي مشرانو ګرانو کتونکو د اوبو او د ماحول دا مسله ایډریس کړه زه ګڼم چې دا زموږ د راتلونکي نسلونو دپاره به یو ډېره لویه مسله وي. جي ظاهرشاه صاحب دې حوالې سره تاسو وایئ؟ ګوره جي کلین ډرینکینګ واټر څنګه ما تاسو ته ووایي چې دا زموږ د ټولو نه اهم مسله ده. د دې لپاره که کرک چېرته هم موږ راشو نو یو خو دا ده چې موږ به دلته کې د دې چې څومره پایپ لاینز دي د اوبو د سیسټم هغه ټول ډېر زاړه شوي دي په مردان سیټي کې. دا به ټول چې کم دی موږ چینج کوو، بدلول به غواړي، دا به بدلول غواړي. او بېروزګاري چې ده دا ډېره غټه مسله ده. هسې خو زموږ د ملک غټه مسله ده خو بیا زموږ په صوبه کې بیا زموږ په حلقه کې دا نور هم ډېره غټه مسله ده. خو د دې دپاره ما ته افسوس دا دی چې زه د مردان خلکو له زه د مردان سیټیزن فورم چیرمین هم یم. زه په هغه کیپیسټي کې د مردان خلکو کې اویرنس کمپینز کوم. د دې نه علاوه ایز ا سوشل ورکر زه دا کار کوم. زه تاسو ته دا وایم چې مونږ بېروزګارۍ دپاره زه دا نوجوانان تیاروم چې کم بېروزګاره دي په مردان کې د ټول نه غټ اکنامک زون د سیپیک د لاندې چې دی هغه په دې حلقه کې جوړیږي. ډېره مننه کوو ګرانو کتونکو د ظاهرشاه تورو صاحب چې موږ ته وخت راکړو او کمې مسلو حوالې سره چې هغې ذکر وکړو بېروزګاري او د صفا د څښلو اوبو فراهمي. یقینا چې دا د بنیادي نوعیت مسلې دي. ګورو چې ظاهرشاه تورو صاحب ته دا ولس مقور کوي او بیا وروسته په کومه طریقه باندې هغه د دغې مسلو د حل لپاره کوشش کوي او آیا د تېرو حکومتونو په شانتې دا محض ناره ده که ظاهرشاه تورو صاحب به د دې لپاره عملي ګامونه پورته کوي. موږ د دې سره خبرې وکړو. اوس به موږ وړاندې ځو او د دغه ولس سره به هم خبرې کوو، تاجرانو سره به خبرې کوو، دا چې کوم دلته کې دا ګاډو والا ولاړ دي د هغې سره به خبرې کوو چې د هغې مسله څه ده او د هغې په نظر کې مردان کې بیا آیا ترقیاتي کارونه شوي دي او که نه. راځئ چې دې سره خبرې کوو. جی ګرانو کتونکو تاسو وکتل د یو سیاسي جماعت د امیدوار سره خو موږ خبرې اترې وکړې او هغې دعوې مو کړې، وعدې یې مو کړې. خو لږ د دې عام ولس سره د مردان د دې اوسېدونکو سره د دې ګاډو والا سره د دې محنتکشو سره به خبرې کوو چې هغې څه وایي. السلام علیکم وروره. څنګه هلې وروره؟ نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ عرفان الله باجوړ اوسېدونکی. د باجوړ اوسېدونکی. نو ووټ دې په باجوړ کې دی که دلته دی؟ ووټ خو څه ووایم، ووټ دې په مردان کې دی که باجوړ کې؟ ووټ خو باجوړ کې ورکړو چې دلته ونه دلته به بیا چالو نو دلته کې ته څه ګڼې څومره وخت نه دلته اوسېږې په مردان کې؟ دلته خو د اختره پورې اختره نه مخکې نه څومره وخت دلته وشو؟ دلته مې 5-6 ورځې وشو. 5-6 ورځې دې وشوې. مطلب دا دی دلته ګورې خلک څه وایي چې ووټ به چا له ورکوي؟ عمران خان. عمران خان له به ووټ ورکوي. ولې؟ بس خلکو خوښ دی عمران خان، مسایل یې ول حل کړي دي.
جی ګرانو کتونکو دا ملګری خو وایي چې دلته کې په مردان کې ورځې لږې وشولې خو خلک وایي چې عمران خان له ووټ ورکوي. جی تاسو کوم ځای او څه کار کوئ او د کوم ځای اوسېږئ؟ زه خو د مردان یم جي او میډیسن کار کوم او دې د تعلق ساتم. زه خو دا امن چې کوم په دې 5 کالو کې مونږ ولیدو نو زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې په دې چینج باندې. بل زما د ماشوم د مستقبل دپاره چې کوم سیسټم روان دی زه په هغې ډېر خوشحاله یم چې د اسلام هغه سیسټم یې ما له 5مه پورې د ماشوم دپاره راوسته په سکول کې او د سکولونو ماحول ټیک کړو. زما ماشوم ماحول کې صحیح لوی کېږي نو زما مستقبل به د پاکستان. څه ګڼئ چې د مردان مسله غټه څه ده؟ د مردان مسله چې یو د اوبو ده د صفا اوبو ده مین مسله د صفا د اوبو ده. بس چې دا یو صفا اوبو ده خبره ختمه شوه انشاءالله. نو زه وایم چې د هیپاټایټس ته چې کوم مریضان دي دا به انشاءالله ختم شي مکمل طور باندې. او زه امید لرم چې دا ظاهرشاه تورو چې کوم ورک کي د 13-14 سال نه مونږ صرف اورو اوس یې مونږ وینو په دې ګراوند کې نو مونږ ته پته ولګېده چې ظاهرشاه توري یو ډېر نری هلک دی او دا به انشاءالله دا مسلې حل کولو والا ده کې هغه کوالټي شته. جی ګرانو کتونکو خبرې اترې مونږ کوو دلته کې نور محنتکش مونږ سره ولاړ دي نور ګاډو والا ولاړ دي عام ولس ولاړ دی. مونږ سره دا مشر والا السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. څه نوم دی جی تاسو د کمال احمد نوم دی ناظم یم د یونین کونسل نیبرهوډ. یونین کونسل د نیبرهوډ ناظم یې د کوم نیبرهوډ؟ د بګړګنج کونسل 3. جی نو زما په خیال باندې دې وخت کې چې کم بنیادی مسلې دي د اوبو د لارو کوڅو د ماحول هغه ناظمانو سره دي تاسو په هغې باندې څه کوئ؟ یاره چې موږ خو هغه انشاءالله پوره کړي دي او که څه پاتې شوي 80% پورې داسې مشکلات هېڅ عوامو ته نشته. پاکې اوبه میلو دي اسپتال تاسو سوال وکړو چې اسپتال کې تاسو وایې پاکې اوبه میلو دي امیدوار صاحب هم وایي چې په مردان کې د صفا اوبو مسله ده دا موږ چې کومو خلکو سره خبرې وکړې هغې هم وایي د صفا اوبو مسله ده نو څنګه حل شوې ده؟ موږ سره تاسو سره وکړئ وګرځئ ما چې کوم په دې ډیولپمنټ کې فنډ کې 20 لک روپو فنډ ما ځای کړی او ما پیپونه لګولي پاکې اوبه مې ورکړي دي. هېڅ مشکلات داسې نشته. سهار زه په خپل کونسل ګرځم او زه خپل کونسل چک کوم چې کوم ځای کې اوبه لیکي معمولي زه ټي ایم ای ته رینګ کوم او هغه راځي او هغه یې ټیک کوي. بله تاسو دا ووایئ چې د ایم پی اے ایم این اے ماشوم بچی په سرکاري سکول کې یا په اسپتال کې نه داخلېږي انشاءالله موږ دغه 80% پوره کړې ده. را روان دور 2018 جولای 25 نه پس به انشاءالله ایم پی اے او ایم این اے به په سرکاري سکول کې په سرکاري اسپتال. نو دا خبره تاسو کوئ که هغه ایم این اے ایم پی اے خو چېرته هم دا نه وایي چې زه به خپل بچي راوړم په دې سرکاري سکول کې انشاءالله د کارکونانو هغه دی دا به کېږي چې کله حالات برابر شي او سهولت برابر شي ټیک شي نو انشاءالله دا به کېږي. جی پوره جی ډېره مننه. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ موږ دا وخت په مردان کې د مردان په پاکستان چوک کې ولاړ یو. پاکستان چوک دا د مردان هغه ځای دی کوم ته چې موږ د مردان زړه ویلی شو. دا د مردان ښار زړه دی او دلته نه صرف دا چې د مردان ښار بلکې د مردان ضلعې د مختلفو علاقو نه خلک خپلو سوداګانو دپاره او د خپلو ډورو ضروریاتو دپاره هغې دلته راځي. موږ دا ویلو چې دلته موږ ته د هرې حلقې او د هرې علاقې د مردان د هغې خلک میلاویدي شي او موږ به د هغې سره خبرې کوو. دلته محنتکش دي مزدورکار خلک دي کاروباري خلک دي ملازمت پیشه خلک دي دغه ټول دلته کې موجود دي. موږ سره دا دی چې بله ملګري ولاړ دي د مردان اوسېدونکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی د کوم ځای؟ زما شاهد نوم دی د معیار یم. د معیار اوسېدونکي. څنګه چل دی په مردان کې مسایل څه دي؟ الیکشن را روان دی تیر حکومت وشو څه مسایل یې دله حل کړو او را روان حکومت نه څه توقع لرئ؟ زموږ را روان حکومت نه دا توقع ده چې موږ وایو چې بیا خیدروتي راشي انشاءالله په مردان کې هغه شان رونق وي هغه شان کارونه وي څنګه چې اسپتالونه جوماتونه روډونه ګیرابایي هر څه یې کړي دي. تیر شوي حکومت نه موږ مایوسه یو موږ یې هېڅ نه دي کړی. جی دا دی موږ سره بل یو مشر ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما محمد حسین ایډوکیټ نوم دی. جی محمد حسین خان. په دې کچورو کې ما او موږ دپاره تاسو خو د مردان مطلب ایجوکیټډ خلک یې تعلیم یافته او پوهه خلک یې څه مسلې دي د مردان چې هغه تیر حکومت هم حل نه کړی او د هغې نه وړاندې حکومت هم حل نه کړی؟ مسلې خو زموږ د دې مردان ډېرې دي خو په تیر حکومت کې خو یو مسله هم حل نه شو الټې مسلې کریټ کړي دي سیوا شوي دي ځکه چې اسپتالونه کې یو نوی اسپتال جوړ نه شو په مردان کې یو کمره جوړه نه شوه یو سکول پرایمري جوړ نه شو د دوی په 15 کالو کې څونه چې ترقیتي فنډونه دي هغه په خپلو خپلوانو کې تقسیم. اوس لږه شیبه وړاندې زموږ د یو امیدوار سره خبرې کېدې او هغه وایي چې دلته په سوونو سکولونه جوړ شوي دي په سکولونو کې کمرې جوړې شوې د سکولونو چاردیوارۍ نه وي هغه وشولې تاسو وایي نه دي جوړ شوي؟ بالکل سکولونه دا د حیدر خان زړې پیسې وي هغه منظوري کړې وي صرف په دې حکومت کې ولګېدې باقي دوی د وښی په یو ځل مردان کې یو کمره دی نوی یو سکول پرایمري دی وښی چې موږ دا وکړه دوی خو چې پیسې مکمل دوی خو په هر کال په اربون روپۍ واپس مرکز ته لاړې. دا زموږ سره ځوانان ولاړ دي هغې سره هم خبرې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وایه کنه جی موږ د موجوده حکومت نه ډېر متاثره یو. ښه حکومت دی. نور حکومتونو کې چې کوم دی دلته زه چینجي چلوم هر چوک کې مانه 50 روپۍ اخیستې. په دې 15 کالو کې زموږ پیسې نه دي اخیستې. پیسې به اوس نه اخیستې؟ اوس پیسې نه اخلي. مخکې رشوت اخیستو. مخکې به رشوت اخیستو، اوس ختم شوي. نور څه مسلې یو خواست چې لکه دوی د ټرافیک والي کمیشن کړي دي دا دې ختم کړی شي. ګرانو کتونکو دلته دکانداران دي. موږ کوشش کوو چې هغه دکاندارانو سره خبرې اترې وکړو چې هغوی څه وایي او هغه دکانداران په دې ځای کې په تېرو حکومتونو کې هم دلته دکانداري کوله، اوس هم دکانداري کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څومره وخت نه دلته دکانداري کوي؟ یاره دا مو خو تقریبا دلته وخت ډېر شو، خو تقریبا زما 3 کاله وشو. 3 کاله وشو. نو څه ګڼئ تاسو څه بدلون راغلی دی په تېر حکومت؟ بس بدلون دا راغلی چې زه نن 3 کاله مخکې کویت کې وم. کویت مې پرېښودو الحمدلله. خپل پاکستان کې یم. خپل کاروبار هر یو شي الحمدلله الله پاک فضل دی ښه سیټینګ روان دی. او بل دا خبره چې یو خو کرپشن نشته او بل د پولیس والو لینډین برابر شوی دی. هر یو شي هر حساب مسله ده ستاسو په خیال کې چې اوس دا نوی حکومت راشي یا ستاسو نوی MPA MNA منتخب شي نو کوم داسې کار دی چې هغه تاسو دپاره وکړي؟ یاره انشاءالله دلته خو کارونه ټول برابر دي. یونیورسټۍ هر یو شي برابر دي، خو بس د بجلۍ لږه مسله ده او دا ورته موږ وړاندې کړې ده او انشاءالله چې دا موږ سره واده کړې ده او انشاءالله چې بجلۍ سیستم هم برابر شي. او بل دا خبره ټرافیک مسله نو ټرافیک په باره کې مو سره موږ خبره مخکې کړې ده نو الحمدلله چې هغه هم برابر شي. جی ګرانو کتونکو موږ تاجرانو سره، ځوانانو سره، بوډاګانو سره ټولو سره خبرې کوو. دا د یو مشر ولاړ دی او زما په خیال باندې چې د ده زړه ښه ډک دی ځکه چې هغه وایي چې زموږ خبره څوک نه اوري. السلام علیکم. نه جی بیسیکلی خبره ده زموږ خبره څوک نه اوري، خو چې زموږ کوم ضروریات دي بیسیک ریکوایرمنټ اپلای پته وایي څه شی دی هغه ټول ګوره صحت دی، تعلیم دی، بجلی ده. د ګوره دې ګرمۍ ته وګوره 1 غنټه بجلی شته 1 غنټه بجلی نشته. دا د کم وخت نه دا خبره را روانه ده. یو ملک اټومي قوت ته ورسېد او هغه خپل عوامو ته بجلی نشته. د دې ذمهوار څوک دي؟ د دې ذمهوار دا ټول سیاستدانان دي. بالکل خبر هم دا ده چې دغه ټول سیاستدانان دي. اوس پر راروان الیکشن کې ولس له څه پکار دي او تاسو به څه کوئ؟ زما په خیال خو دا ده چې اوس دا پکار دي چې کم خلک یو پیره کتلی شوي دي، 2 پیرې کتلی شوي دي، 10 پیرې کتلی شوي دي، هغې له بار بار چانسونه نه دي ورکول پکار. مونږ دا وایو هوښیا چې ګوره لکه دا د دې حکومت تېر شو چې ته ما ته کارکردګي وښیه. د دې ورور د خبرو سره اتفاق کې ما پرېږدی. داسې کار دی اول د دغه نه څه وتی چې PTI حکومت راغی راتلو سره نه دی اصلاحات وشو. عمران خان 3 وعده کړ چې ډرون سپلای به کټ کیږي، نیټو سپلای به کټ کیږي، په ایجوکیشن کې به اصلاحات کوم. د حیدر حکومت تیر شوی دی ما ته په د کمپلیکس هسپتال کې ایمرجنسي کې پری ټریټمنټ نه ملاوېدو. ما ته جماعت ملاو شوی دی په 2 هسپتالو کې ښه 15 کالو کې. یا زه خو نېشنل پارټۍ والا نه خبره نه کوم، زه د کارکردګۍ خبره کوم. جي دې مشر سره خبره کوو چې دې څه وایي. جي وایي دې ورور چې ډېرې ښکلې خبرې وکړلې خو دې په دې نه پوهېږي چې اوس یې په موږ 60 ارب قرضه راواړوله. دې ستا عمران خان راواړوله 60 ارب قرضه اوس واخیستله. او بله خبره واورئ ستا په حکومت کې صرف درنې کېدلې یا ته ما ته کارونه وښایه چې کارونه اوس په دې اخري کې کارونه شروع کړو د خپل کمیشنو دپاره. تا د حیدر په وخت کې چې کوم کارونه شروع شوي وو هغه کارونه لا اوس هم په ځای باندې پاتې دي، هغه ولې نه پوره کېږي؟ هغه زاړه کارونه چې کوم حیدر خان شروع کړي وو هغه ولې نه پوره کېږي؟ هغه زاړه سټاپ کړي نوې اوس شروع شوه 4.5 کاله چې کوم دي چېرته تللي وه په دې مشر ته څه دله ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو ما ته دې وخت کې د خبرو کولو مقرره کړه. دا څومره بحران چې اوس روان دی د دې نه مخکې خلک وایي مونږ له عمران خان، نواز شریف یا زرداري څه راکوي. دا د قوم دپاره یو خیرخوا پارټي دی. دې وخت کې زه په خپله PTI سپورټ کوم. وجه د هغې دا د دوی باندې تپوس کوي PTI چاله څه ورکړل. د دوی نه دا تپوس وکړه صرف صبر یو منټ د PTI کو چې د PTI دوی له څه نه ورکړی که نه نو MMA ولې جوړه شوه. یوازې پارټۍ کې دا کوي دا د نیشنل ګرل دی. دې کې PTI ځان خپل اوټ پیدا کړی دی. صحیح شو. ګوره څومره چې د ادارې نظام دی که نه ادارې ګوره ملک چلېږي په ادارو باندې. روډ ټرانسفارمر ګلۍ دا په دې نه سیاست په دې نه دی. دا خو د هر چا حکومت چلوي دا حق دی، دا به عوامو له ورکوي. بهرحال زه تاسو ته یو څو خبرې نن لاړ شه 4.5 کاله حکومت 15 کاله PTI وکړو. دې نه مخکې لاړ شه د نیشنل حکومت و کمپلیکس څه حالت باندې و څومره چې السلام علیکم. ړومبۍ خبره خو ده
چې مردان کې او بالخصوصا په خیبر پختونخوا کې دهشتګردي الله ختمه کړه الحمدلله. دویمه دا چې د کوره بهر سړی راوته د هغوی په حکومت کې نو په یره به راوته چې واپس په کور ته لاړ شم او که لاړ نه شم. بله خبره چې کردی ټیک دی تاسو جی ګرانو کتونکو دا د هغه خلکو د مردان د اولس جذبات دي. تاسو یې اورئ خو ګورو چې دوی به کله فیصله کوي، په 25 تاریخ باندې به فیصله کوي او د هغې فیصلې په نتیجه کې به دلته حکومت جوړېږي. جی جی ګرانو کتونکو خو تاسو خبرې اترې هم زمونږ واورېدې او د مردان په انتخابي سیاست باندې او په انتخابي هلو ځلو باندې چې کوم دا نن زمونږ خصوصي پروګرام دی تاسو وکتل چې مونږ د دې په د مردان په سیاسي اهمیت، د مردان په تاریخي اهمیت، د دې په سیاسي جماعتونو باندې مونږ خبرې اترې وکړلې. د تحریک انصاف د امیدوارانو سره هم مونږ خبرې کوو، د عام اولس سره، د ووټرانو سره، د دکاندارانو سره، د محنتکشو سره هم مونږ خبرې کوو. دا وخت د عوامي نیشنل پارټۍ رهنما او د مردان ضلع ناظم هم پاتې دی. دا وخت د PK 51 نه د عوامي نیشنل پارټۍ په ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلۍ الیکشن هم کوي. د سټوډنټ لایف نه عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي حمایت الله معیار صاحب موږ سره ناست دی او حمایت خان نه به موږ تپوس کوو چې د دې 15 کالو نه وړاندې خو 15 کاله عوامي نیشنل پارټۍ حکومت هم کړی دی. بیا د هغې نه وروستو که موږ وګورو نو د مردان ښار ولس د پارټۍ چې کوم پخوانی وزیر اعلی او صوبایي صدر د امیر حیدر خان هوتي هغه د قومي اسمبلۍ ممبر هم وټاکه، د صوبایي اسمبلۍ بیا په ضمني الیکشن کې یو ځل بیا صوبایي اسمبلۍ ټیکټ چې کوم امیدوار ته میلاو شو هغه هم عوامي نیشنل پارټۍ وګټه. بیا په بلدیاتي اوټونو کې عوامي نیشنل پارټۍ ته ضلعي نظامت میلاو شو. نو عوامي نیشنل پارټي د عوامي خدمت په میدان کې حمایت الله خان ځان کم ځای ګړي او اوس را روان الیکشن کې چې تاسو ولس ته ځئ نو په کومه وعده په کومه ناره باندې به ځئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عوامي نیشنل پارټي یو جمهوري او سیاسي پارټي ده، د خلکو په خوښو باندې یقین ساتي او په پارلماني سیاست باندې یقین ساتي او غواړي چې د ولس مسلې د جمهوري حکومتونو په ذریعه باندې حل کړي او په هغه کې خپل رول ادا کړي. عوامي نیشنل پارټي په خپل هغه تیر حکومت کې چې د 2008 نه 2014 پورې وو په هغې کې که یو خوا د صوبې د امن لپاره یو ډېر لوی قربانۍ ورکړې وې او هغه امن یې په خپلو وینو باندې قایم کړی و. دویم طرف ته عوامي نیشنل پارټۍ چې کومه ناره ورکړې ولس له د دې صوبې د نوم دپاره شناخت دپاره هغې د دوی صوبې دپاره ګټلې او بلکې د خپل خور خپل اختیار په نوم باندې صوبایي خودمختاري وه 18 ترمیم د لاندې د صوبې په وسایلو باندې کوم چې د موږ د اوبو د بجلۍ وسایل دي، زموږ تیل ګیس دي، زموږ مدنیات دي، زموږ د سیل ځایونه دي، زموږ ځنګلونه دي، په هغې باندې اختیار مونتی او د هغې چې کوم زموږ د بجلۍ خالص منافع وه یا د ګیس او د تیلو رایلټي وه، د مدنیاتو رایلټي وه، هغې هم د صوبې له پاربونو روپو ګټلې وه او ورسره د NFC ایوارډ فارموله بدله شوې وه چې د هغې له کبله هم صوبې ته پاربونو روپۍ سیوا میلاو شوې او بیا NP په دې جنګ کې هم کامیابه شوې وه چې د دهشتګردۍ کم اثرات زموږ په ځپل شوي صوبه وه د هغې دپاره په وفاقي بجټ کې د مردان ولس دپاره NP څه کړي دي؟ وزیر اعلی یې وله ورکړی دی، وفاقي وزیران یې وله ورکړي دي. په دغه سختو حالاتو کې حیدر خان بیا یو ځل خلکو MNA که څه ګڼئ تاسو د مردان ولس ته او بیا دا تاسو چې په کوم ځای کې الیکشن کوئ د دغه خلکو ستونزو ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې څه مسلې؟ یو دا مردان تاسو وګورئ مردان کې عبدالخا یونیورسټي په 15,000 کناله باندې چې په هغې کې عبدالخا یونیورسټي په 2,000 کناله ده، اګریکلچر یونیورسټي په 2,000 کناله ده، د باچا خان میډیکل کالج پوسټ ګریجویټ حصه ورسره کینسر هسپتال او ورسره ډپارټمنټ اف نیورو ساینسز، دوه د نرسنګ کالجونه د دغې دپاره خو باقاعده ماسټر پلاننګ شوی. بیا د ماشومانو د دې پاکستان د ټول نه جدید هسپتال او د پاکستان دریم د ماشومانو غټ هسپتال هغه په مردان کې. بیا ډیشکو هسپتال داسې هسپتال جوړول داسې چې هغه زوړ هسپتال مکمل روان کړی شو او دومره نوې غټه منصوبه ورکړی شوه چې د مردان یو مریض به هم بهر ته علاج لته ټول مریضونو علاج به دلته کېده. بیا د مردان دپاره تاسو ګورئ لومړنی د دې صوبې رنګ روډ د چې مکمل دی
هغه د مردان او هغه تیر حکومت زمونږ د عوامي مشرق پارټۍ ورکړی دی. بیا کلیوالو علاقو ته روډونه او بیا د رنګ روډ چونکې ټول تاسو وګورئ د ښار نه بهر په کلیوالو علاقه کې راغلی دی او بیا د کلیوالو علاقو د کلو او د پټو روډونه دې سره لینک شوي دي. د دې دپاره چې زمونږ په مردان کې تقریبا 80% خلکو د دارومدار په ذمهدارۍ باندې او په کلیوالو علاقه کې اوسېږي. یو هغه خلک چې ښار ته تګ راتګ هم اسان شي، هسپتالونو ته راځي، سکول ته راځي، کالجونو یونیورسټو ته راځي او د هغې سره چې د هغې کوم فصل دی که هغه میوې دي باغونه دي د هغې نه میوې راځي یا که د هغې فروټ دغه سبزي منډۍ ته سبزي راځي یا که د هغې مل ته ګنۍ راځي یا که ډیپوان ته تماکو راځي یا نور فصل راځي نو هغه ډېر په اسانه باندې دغه روډونو په ذریعه باندې اوس را رسېدی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ د حکومت وروستو 15 کاله پاکستان تحریک انصاف په دې صوبه کې حکومت وکړو، نو بیا مردان که موږ مد نظر وساتو نو تاسو لکه موږ اختیار درکړو نو تاسو څه کمپیریزن کوئ د پی ټي آی 15 کاله د عوامي نېشنل پارټۍ 15 کاله؟ یو خدای ما ته خبره لا ختمه کړو بیا 11 شو، بیا د دلته جنکو کالجونه د هلکانو کالجونه ډېر سکولونه ډېرو کلیوالو علاقو ته هغه ځایونه چې سکولونه د سکولونه مو رسېدل ډېر خدمت شوی د عوامي نېشنل پارټۍ په وخت کې. بیا 8,500 جوماتونو خدمت شوی، د جنازګاو خدمت شوی، د مدرسې خدمت شوی، د مقبرې اخیستې شوي دي د مردان نه غیر چاپېره چې د خلکو غریبو خلکو مقبرې نه وي. داسې کورونه موږ لیدلي چې د هغې د بېوسۍ د وجې چې د کور نه علاوه نور څه په خپل کور کې مړي خرڅ کړي دي په دې مردان کې موجود دي، د هغې دپاره مقبرې واخیستلې شوې. ډېر عظیم الشانه کارونه شوي، کارنامې شوي. د پی ټي آی حکومت چې راغی نو چې کوم څومره لوی لوی میګا پراجیکټ د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت دلته شروع کړو، زه به د ماشومان د هسپتال والم چې په دې باندې ټوټل تقریبا 2 اربه او 20 کروڑ روپۍ لګېدلې، هغه په هغې کې تقریبا 80 کروڑ روپۍ د هغې په بلډینګونو باندې لګېدلې وې. دا فولي فنډډ و، نور فنډ د دې و او بیا هغه دا حکومت ولګېد نور فنډ یې لرکو صرف 2.5 کروڑ روپۍ 2.5 کروڑ نه 2 کروڑ او 30 لک روپۍ ورته پرېښودلې چې په دې ټول 15 کاله کې صرف هغه هسپتال باندې دا ولګېدې. نن هغه هسپتال لا اوس هم غواړي چې هغې باندې د تقریبا د 1600 میلیون نه زیات نورې پیسې غواړي، داسې چې 1 ارب 60 کروڑ روپۍ تقریبا غواړي چې هغه په هغې ولګي او هغه هسپتال سر ته ورسي. بیا دغه شان زموږ ډي ایچ کیو هاسپټل چې هغه د 1800 او 10 میلیونو هغه منصوبه وه او هغه منصوبه باندې د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت 910 میلیون روپۍ لګولې وې. دې حکومت په 900 میلیونه کې صرف دغه هسپتال ته 2.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي او په دې 15 کاله کې هغه هسپتال نن هم نیمګړی پروت دی. همدغه شان باچا خان میډیکل کالج چې هغه د 1900 میلیونو هغه منصوبه وه، په تېر حکومت کې په هغې باندې 800 میلیون لګېدلې وې، 900 میلیونه پاتې وې. هغې کې دې حکومت د هغې دپاره خالي 2 کروڑ او 40 لک روپۍ ورکړي دي. تاسو وګورئ دغه شان د مردان رنګ روډ د هغې دوی ضلع ناظم په حیثیت باندې چې تاسو اوس دغه ذمه دار یم وې، اوس صوبایي الیکشن کې تاسو ځای نه خپله کارکردګي تاسو به ولس ته څه پیش کړئ؟ نن شکر الحمدلله دا ماته په ډېر فخر دی چې نن په مردان کې مردان په تعلیم کې د ټول نه په سروې مطابق په 1 نمبر راغلی دی، په صحت کې په 1 نمبر راغلی دی. کریډټ خو تحریک انصاف حکومت اخلي، هغې وایي چې موږ اصلاحات کړي دي، موږ ریفارمز کړي دي، موږ سهولیات ورکړي. دا هغه منصوبې نه دي چې کوم د زه د صوبایي حکومت یادوم، دا هغه منصوبې چې کوم ضلعي حکومت شروع کړي دي په هغې کې چې کوم دی نو زموږ ضلع په ټاپ باندې راغلی ده. د صوبایي حکومت په انټرونشن باندې نه، د هغې په مداخلت نه ده چې کومې منصوبې چې زموږ ضلعي حکومت شروع کړی چې موږ ټول بې اوچوسته د هغې مرمتونه وکړه. دومره ښه کارونه تاسو کول حمایت خان بیا په کار نه وه چې دغه ذمه دارۍ تاسو جاري ساتلې وې، ځکه چې د بنیادي نوعیت مسلې دا په لوکل ګورنمنټ کې حل کېږي. څه وجه وه چې بیا تاسو هغه پرېښود او صوبایي الیکشن ته راغلي؟ ضلعي حکومت اوس هم چلیږي، ضلعي حکومت پاتې نه دی، هغه اوس هم چلیږي، خو د پارټۍ د احکاماتو مطابق او د ملګرو د خواهشاتو مطابق پارټي فیصله کوي او چې کله پارټي فیصله وکړي هغه بیا لازمه ده چې د پارټۍ ورکر په حیثیت باندې ما لازمه چې به خبره ما منله. بل دا چې ما په هغې کې څنګه کردار ادا کړی دی، زه به غواړم چې یو د مقامي حکومتونه دا په راتلونکي حکومتونو په وخت کې نور هم افیکټ یو ښه کردار ادا کړي. د مردان د ولس تاسو څه ګڼئ چې بنیادي مسایل چې هغه په کار دي چې حل کړی شي او په راتلونکي حکومت کې هغه اډرس کړي، هغه څه شی دی؟ یو خدا ده چې زموږ خلک ډېر غریبانان دي، ډېر ځپلي شوي دي. دلته د ټول نه غټې مسایلې چې کوم دي هغه د تعلیم په حواله هم دي، د صحت په حواله هم دي، چې ډېر بېوسه خلک شته چې هغې نن هم د خپل غربت د وجې خپل تعلیم نشي سرته رسولی یا سکول ته تللی نشي یا چې کوم دی هغه علاج معالجه هغه د بېوسۍ د وجې نشي کېدی. د هغې دپاره ویړیا تعلیم او ویړیا علاج، بیا ورسره زموږ د غربت د خاتمې دپاره کار کول، بیا روزګار ځوانانو له ورکول. د روزګار ډېره غټه مسله ده. صفا اوبه ډېره زیاته
ډېره لویه مسله ده او را روان وخت کې ویل کېږي چې اوبه دا به ډېر لوی بحران به پیدا کړي. بالکل د اوبو د څښلو د پاکو اوبو د څښلو ډېره مسله ده او په دغه باندې ضرور کوشش پکار دی چې سبا اوبه وساتلې شي او د څښلو اوبه خلکو له ورکړل شي. او دویمه دا خبره ده چې کوم ګنده اوبه دي د هغې د وتو مسله ده. ګرانو کتونکو خبرې د حمایت الله خان معیار تاسو واورېدې او حمایت الله خان وایي چې عوامي نشل پارټي به د خپل کارکردګۍ په بنیاد باندې د 15 کاله حکومت او یا د دلی حکومت د کارکردګۍ او د پرفارمنس په بنیاد باندې ولس ته ځي او د هغې نه به اوټ غواړي. موږ به وړاندې ځو د خلکو سره به هم خبرې کوو، د نورو امیدوارانو سره به هم خبرې کوو او ګورو چې په 25 جولای باندې د مردان ولس د عوامي نشل پارټۍ دغه کارونو ته په کم نظر ګوري او هغې حوالې سره څه فیصله کوي. وړاندې به ځو. دا وخت د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ایډیشنل سیکرټري جنرال او بیا د تیر حکومت کې وزیر تعلیم او دا وخت د NA9 نه د تحریک انصاف امیدوار عاطف خان موږ سره ناست دی او د عاطف خان نه به تپوس کوو چې تیر حکومت کې څه وشو او اوس د راروان الیکشن کې او د راروان حکومت دپاره به خلکو سره ولس سره او د مردان ولس سره څه وعدې کوي. عاطف خان ډېره مننه کوو تاسو وخت راکړه. حکومت وشو 15 کاله اوس تاسو بیا د الیکشن په میدان کې نو په څه واده باندې هغه د بدلون واده خو وشوه او خلک څوک وایي چې یاره بدلون راغلی دی او بیا د بدلون تاسو خپله یو تشریح کوئ او مخالفین یې خپله تشریح کوي خو اوس خو خلک دومره پوه شوي دي چې هغې وایي چې اوس کار به پکاري او داسې امیدوار پکار دی چې کار راله وکړي. نو اوس په ولس ته په کومه ناره باندې ځئ؟ ګورې چې دوه قسم له خبرې دي. یو خو نمبر 1 چې د تیر حکومت څه وشو زه په ساده الفاظو کې هر چاته دا وایم یو خو هغه زباني هغه وادي یا هغه الیکشن وخت کې هر سړی وایي چې څوک ورته څه وایي ټیک ته کوم به دا به م کوم هغه به م کوم. خو یو نمبر 1 چې زه کوم د تیر حکومت زمونږ چې کوم تیر شو امن راغی الحمدلله. په هغې کې هر څه لیول باندې که وګورئ که هغه لا اینڈ آرډر سچویشن کافي بهتر شو، په هغې کې کرایم ډېر زیات را کم شو. نو په دې باندې عوام ډېر زیات خوشحاله دي چې شکر دی الحمدلله امن راغی په صوبه کې د هر سړي ریکوایرمنټ دی. بل دویم نمبر باندې کرپشن کافي حده پورې کم شو، ختم شوی نه دی خو کافي حده پورې کم شو چې د کومو ادارو کرپشن هغې چې کوم اندازې لګي یا سروس کوي نو کرپشن کافي حده پورې کم شوی دی په دې تیر 15 کاله کې. بل دریم نمبر چې کومه ضروري خبره ده د عام سړي دپاره بیا د غریب سړي دپاره هغه ادارو کې بهتري راله. که هغه د ایجوکیشن ډپارټمنټ وګورئ نو که هغه د استادانو برتي ده که د استادانو حاضري ده هغه بهتر شوې ده. ډاکټران ډېر زیات برتي شو، 3,000 ته ورسېدل. اسپتالونو کې کافي بهتري راغلې ده. نو مقصد مې دا دی چې لکه دا د عوام دپاره بیسک خبرې دي. ګو کې په دې کې څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې را روان وخت دپاره نو دا دریځونه خو داسې چې په دې کې خلک خامخا بدلون ویني. خو زه پخپله دا ګڼم چې ګنجایش اوس هم ډېر زیات دی د بهترۍ راوستو او مونږ خلکو ته زه بذاتي حیثیت کې او یا پاکستان تحریک انصاف خلک کار هم غواړي. هغه ټیک خبره ده چې واړه واړه مسایل هم دي. عاطف خان دا بدلون خو به ډېر اوږد وخت غواړي خو دا وخت په مردان په سیاست کې موږ نظر اچوو په الیکشن باندې نو ستاسو مقابله په هغه نشست چې مخکې به ورته NA9 وي د پخواني وزیر اعلی سره ده. نو د هغه د کارونو سره به اوس د هغه 15 کاله او بیا د تحریک انصاف 15 کاله دا کمپیریزن به کېږي. نو دغه تاسو خپل ځان کم ځای بولئ؟ د مردان دپاره ځکه درته یو څو 2-3 غټې خبرې وکړم. یو خو مونږ دلته 2 یونیورسټیز جوړ کړو، یو وومن یونیورسټي د مردان، یو د مردان انجینرینګ یونیورسټي، یو د جینکو د پاکستان لومبې کیډ کالج چې په هغې کې مردان ته ماشومان جینکې د پاکستان نه خو څه کوي چې د کینیډا نه آسټرالیا نه ماشومان راغلي سبق وایي. دا لکه زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. فاطمه الفیری سکول د عرب روپو د بیوټیفیکیشنز تقریبا 402 کنال یو پارک دی، د 32 کروڑ روپو بل جمنیزیم دی. تاسو مخالفین دا هم وایي چې زموږ په شروع شوي سکیمونو باندې اوس تختې لګي او افتتاحګانې کېږي. ګوره یو خو زه هر عوام ته دا وایم چې د زموږ سکیم هغې ته وایي چې که فرض که د باچا خان فنډ نه یو کار کېږي نو هغه د هغې سکیم دی. که د دغه نه د هغې د ذاتي جیب نه کوي نو د هغې سکیم دی. مثال په طور دا سرکاري کارونه دي څه زموږ دور کې شروع شو اب اوس راپسې چې د هر چا دور راځي به کمپلیټ کېږي، څه مخکې دور کې شروع شو هغه به ورپسې کمپلیټ کېږي. خبرې مقصد دی چې دا خو یو تسلسلي رواني په دې کې دا نه. مثال په طور زه صرف د یو شي څنګه بنیاد کېدم او بیا هغې له پیسې ټولې نیکسټ ګورنمنټ ورکوي نو دا خو د عوامو پیسې دي او حکومت هم د عوامو یو پیسې هم د عوامو دي. نو په دې کې دغه نه چېر دا د شروع که یا هغه شروع که خو بهرحال خپل کوشش هر سړی کوي ډیولپمنټل کارونه
خو دې ته هم لږ غونته سوچ وکړئ یوازې ډیولپمنټل کار نه دی دا ما چې تاسو څنګه خبر وکړه که نه اداري ټیک کول عوامو له ریلیف ورکول او بل ډیولپمنټل کار کې بیا په صحیح طریقه باندې چې د کرپشن نه پاک تیر حکومت کې د کرپشن دونه لوی داغ لګېدلی دی چې عوامي نشل پارټۍ باندې چې زما په خیال چې ټول عمر له هغه ختمېدی نشي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې شکر دی الحمدلله چې هېڅ داسې غټ دغه رانه نیب تحقیقات شروع کړو د بي آر ټي حوالې سره د معدنیاتو د محکمې حوالې سره نور مختلفو محکمو کې تحقیقات شروع شو تاسو نه ګڼئ چې دا داغ د پی ټي آی په تندي باندې شته د هغه خو لا د هغې خو څه فیصله نه ده راغلې د هغې خو لکه لنډه خبر دا ده سید معصوم شاه څوک د حیدر خان مشیر اعلی ورته ووایه د هغه په افس کې به ناست و هغه 25 کروڑ 80 لاک روپۍ واپس کړی 25 کروڑ 80 لاک روپۍ هغه واپس کړی نو دا خو هغه ومنله لکه دا نه چې داسې هوایي خبره ګوره نیب خو فار ایگزامپل اف آی آر خو په تاسو هم کیدی شي خو چې بیا فیصله راشي چې آیا تاسو غلطي کړې ده که نه ده کړې لکه یو خو صرف اف آی آر کیدل دي بیا کیس فیصله راتلل دي نو چې یو 25 کروڑ 80 لاک روپۍ او هغه نن هم په ان پي کې دی هغه نن هم هغې د پارټۍ نه وباسلې نه دی خو مطلب دا دی چې لکه چا ورسره زه هم په پارټۍ کې یو سړي ایم پي ایز ووټ خرڅ کړه مونږ 100 ایم پي ایګان پارټۍ نه وباسل چې تاسو خان اخري سوال د مردان ستاسو په خیال کې غټه مسله دا وخت څه ده چې بیا تاسو په اقتدار کې راشي او هغه حل کړي د مردان خو جي خو ښار ډېر غټ شو ډېر لوی ښار شو د دې زما په خیال چې یو لوی سکیم پکار دی د دې د سیوریج سیسټم پراپر صحیح لکه دا داسې شی دی چې دا د سیاستدانانو نه پاتې شي ځکه چې هغه غټ غټ کارونه یا چې دغه د پاسه د ځمکې د پاسه شی ښکاري نو هغې له خلک توجه ورکړي دا د ځمکې د لاندې نو دې له خلک دونه توجه نه ورکوي خو بهرحال د سیوریج د ټرانسپورټ ډېر لوی سیسټم پکار دی دلته په مردان کې یو بل هغه دی یو آیډیا ده خدای پاک دې مونږ له موقع راکړي یا که د هر چا حکومت راغی او که څوک یې کوي یو ګریټر پېښور یو آیډیا ده په هغې کې مردان پېښور چارسده صوابین او ښار دا تقریبا په 100 کیلومیټره کې دا ټول 36% آبادی دی د دې ټولې صوبې دلته یو ریل لینک جوړول پکار ماس ټرانزیټ چې کوم لینک دی زموږ دور کې په سلک ډېر دغه شو خو بهرحال میټیریلایز نه شو الله تعالی که بیا موقع راکړه انشاءالله تعالی پکار د ډېر ښه پروجیکټ پکار ده چې هغه وشي جی ګرانو کتونکو خبرې اترې د عاطف خان هم تاسو اورېدې د وړاندې حمایت الله خان خبرې او د ظاهر شاه تورو خبرې او بیا په تیره د مردان د اولس خبرې تاسو اورېدې د هغې جذبات هم تاسو واورېدل ګورو چې په 15 جولای باندې عاطف خان چې د خپلې پارټۍ د مستقبل لپاره کم ویژن د هغې یو عکس پیش کړ او بیا د مردان دپاره کومې خبرې وکړې چې د مردان دغه اولس څومره توجه ورکوي څومره اعتماد کوي په دې باندې او بیا دی چې منتخب شي نو څومره دغه وعدې چې کړي دي څومره به پوره کوي ګرانو کتونکو وخت په وخت په د خیبر پښتونخوا د مختلفو حلقو نه د هغه ځای د سیاسي صورتحال نه موږ تاسو خبرو خو اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ الله پاک